الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم مستمعين، دا حضرت موسی علیه السلام و دا حضرت خضر علیه السلام دا هغه واقعات چې کله هغوی دواړه یو وای روانو او په یو علاقه باندې تېرېدله او د هغې علاقې نه الله پاک فرمایي شپاړسمه سپاره کې استطعما اهلها، دې دواړو حضراتو د هغې علاقې د خلکو نه د خوراک طلب وکړو چې موږ څه خوراک راکوي، روټۍ الله کوي. فابوا ان یضیفوهما، هغه خلکو انکار وکړو د دې دواړو د مېلمستیا نه چې دوی مېلمستیا وکړي. نو الله رب عزتو دا آیاتونه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل کړه. سورة الکهف شپاړسمه سپاره ده. نو چې کله دا آیاتونه نازل شول، د هغې علاقې خلکو دا سوچ او فکر وکړو چې دا خو زموږ د پلارانو د نیکونو د قیامته پورې بېعزتي ده چې دا دومره کمزوري خلک وو او دومره چې کوم دی د مېلمستیا نه خبره خلک وو چې دوی د دوه پیغمبرانو هغه روټۍ ورنه کړه، د هغوی چې کوم دی روټۍ برداشت نه کړه. دا ښارواله خلک دا څوک وو؟ مفسرین لیکي دا انطاکیه ښاروالو، انطاکیه. نو دا خلک نبي علیه الصلاة والسلام ته راغله او ورته وایي د الله رسوله که تا د دې با په ځای باندې تا ولیکې، دا با بدله کړې، نه با د لاندې نکته ورانه کړو، د پاسه یې دوه ټکي کتاب دې جوړه شي. فابوا ان یضیفوهما په ځای به فاتوا ان یضیفوهما شي. نو فابوا ان یضیفوهما معنی خو دا ده چې دوی د دې دواړو پیغمبرانو د مېلمستیا انکار وکړو، او چې کله فاتو شي د با نه تا جوړ شي، نو معنی به دا شي چې دې خلکو دې دواړو پیغمبرانو مېلمستیا وکړه، نو په دې کې به زموږ د مشرانو زموږ به عزت باقي پاتې شي او موږ به د بېعزتۍ نه بچ شو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې دا خو زما کلام دی، دا خو د الله پاک کلام دی، او د الله پاک په کلام کې چې کوم دی تحریف او تبدیل لا نشي کېدلی. په دې کې خو زما اختیار نشته چې زه به څه حروف کټ کړم او څه ټکي پکې کټ کړم، نه، چې الله پاک څنګه رالېږلی وو هغه شان به وي. ځکه الله پاک فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بېشکه موږ د قرآن پاک نازل کړی دی او موږ د دې حفاظت کوونکي یو. نو الله پاک چې کوم دی دې د حفاظت ذمهواري اخیستې ده، لهذا په دې کې تغییر تبدیل موږ نشو کولی او دا زموږ کار نه دی. زموږ دا د قرآن پاک اعجاز دی او چې د قیامته پورې انشاءالله په دې کې هېڅ تبدیل او تحریف نشي کېدلی. خلک به ډېر کوشش کوي قرآن پاک کې د زبر زیر چې کوم دی غلطي هغه څوک نشي کولی، که وشي نو هغه به ډایرکټ معلومېږي، پته به یې لګي. نو الله رب العزت د قرآن پاک سره زموږ او ستاسو هغه مینه محبت پیدا کړي. واخر دعوانا الحمد لله.